دلته کې 13 کاله زه ډېر ماشوم وم چې پلار د ګوتې نه نیولی یم راغلی یم. پلار مې پکې 42 کاله دلته تېر 42 کاله او خدای شته دی چې دلته د وینو جام فلم لګېدلی و چې زه راغلی یم. د وینو جام خفه به خود چې کاروبار بند شو، 50 کسان مزدورانو د هغې کاروبار بند شو، کار روزګار د ټولو خراب شو. دا د پیښور ارشد سینما ده کومه چې په کال 1948 کې جوړه شوې وه. په دې سینما کې په پښتو چې کوم دي په زرګونو فلمونه لګېدلي دي. د پښتو لوی لوی نومونه بدر منیر، اصف خان، یاسمین خان یا دغسې نور د پښتو چې کوم تاریخي نومونه دي فلم سره تړل شوي دي، د هغه خلکو فلمونه په دغه سینما باندې لګېدلي دي. اوس که موږ وګورو د دغه سینما د ړنګولو چې کوم کار دی هغه په عملي توګه باندې پیل شوی دی. پیښور کومه زړه سینما وه، ناز سینما یا چې کوم پکچر هاوس سینما وه هغه هم ړنګه کړی شوه. کله چې د پیښور د تاریخ او ښکلا ذکر کیږي نو د پیښور د تاریخي او کلتوري سینماګانو نوم به ضرور مخې ته راځي. په یو وخت کې پیښور کې 14 سینماګانې وې چې پکې امان، فردوس، عشرت سینما، میټرو، پکچر هاوس، تصویر محل، ناولټۍ، فلک سیر، آینه، صابرینا، شمع، ناز او نورې سینماګانې شاملې وې. خو کله چې د پښتو مشهور فلم اوربل لالا سردار خان جوړ کړو نو ورسره فلمي صنعت د پښتون کلچر په میدان کې په یو نوي دور کې داخل شو او بیا په کال 1940 کې د ارشد سینما بنیاد کېښودی شو چې تر کال 2001 پورې پرې د پښتو ژبې نامتو اداکار بدر منیر د خپلو فني صلاحیتونو د لارې د خپلو مینوالو په زړونو راج وکړو او د کال 2001 نه پس د لالا سردار خان زوی شاهد خان په فلمي دنیا کې قدم کېښودو چې ډیر په کامیابۍ دغه سفر د خپل ژوند ملګری کړو. د اور سمندر او دغه شان بدمعشي خو لیونتوب دی نه واخله تر ننه یعنی کال 2025 پورې دغه سفر په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان و. خو د فلمي صنعت تباهۍ او پیښور کې د سینماګانو ختمېدو نه پس د پښتو فلمونو ډایرکټر ارشد خان، تنویر خان او اداکار شاهد خان په دې مجبوره شول چې دغه سینما ړنګه کړي. کتونکو موږ سینما کې دننه موجود دي، دلته د دې چې کوم کارکونکي دي په دې کې داسې کارکونکي هم دي چې هغه د 13 شلو یا 13 کالو نه دلته په دغه سینما کې کار کوي. دې سره به موږ خبرې اترې کوو. موږ سره یو مشر ولاړ دی، دې سره خبرې ډېره مننه. خپل پوره نوم راته واله او څومره وخت نه دلته کار؟ السلام علیکم، زما نوم شاهنواز دی او دلته کې 13 کاله زه ډېر ماشوم وم چې پلار د ګوتې نه نیولی یم راغلی یم. پلار مې پکې 42 کاله دلته تېر 42 کاله او خدای شته دی چې دلته د وینو جام فلم لګېدلی و چې زه راغلی یم. د وینو جام فلم د چا و هغه فلم؟ هغه د بدر منیر صاحب و، د اصف خان و، د نازو و، پکې ډېر اکټران و پکې. هغه وخت په 30 روپۍ ټکټ و، په 40 روپۍ ټکټ په 50 روپۍ ټکټ په. دا اوس وخت کې ریټ ګران شوی و، 80 روپۍ، 100، 120، 500. نو ډېر وخت نه دلته کار کوو، مونږ یې دونه وخت دلته وساتلو په دیاړیانو باندې پوخ کار هم ورسره کولو. خدای شته زموږ سینما خو ختمه شوه، ته وویلې چې زما پلار به دلته کار کولو، نو اوس په څه کې؟ بس خدای شته دی اوس الله امید دی، الله ورکولو والا دی. ورور مې دی هغې زرنج واغېستو لوډر او والد صاحب مې دی بس ګرځي کور کې مونږ ولو بس کار مار مه کوه، مونځ ودس خپل کوه. نو بس ټول عمر دې دلته تېر کړو، وړوکې راغټ شوې، نن دغه سینما ورانېږي، خفه به خود چې کاروبار بند شو، 50 کسان مزدورانو د هغې کاروبار بند شو، کار روزګار د ټولو خراب شو. خفه به خود یم. دلته که موږ وګورو دلته که دا راته ووایه چې دلته دوکانونه پکې څومره و؟ نور دوکانونه بس خدای شته دی بار ټولو روټو والو دا ټول دوکانونه. او دې کې نور څومره کارکوونکي؟ دې کې 50 کسان مزدوران لګي، 50 مزدوران دې کې زاړه کسان لګي، اکباریان لکه زمونږ نیکانو چې په اکبار کولو د هغې به لکه داسې وو که نه چې اکبار به وپې د نیکانو. ارشد سینما ختمېدو نه پس اوس هم د فلمونو ډیر مینوال هره ورځ د ارشد سینما چکرې لګوي او د ارشد سینما کنډر حالت ته ګوري، ځکه چې د فلمونو مینوال اوس هم شته خو په حکومتي کچ د سینماګانو مالکانو سره هیڅ قسمه مرسته نه کیږي. د دې له وجې پیښور کې د ارشد سینما ختمېدو سره اوس صرف یو څو سینماګانې پاتې شوې.
او نورې ټولې سینماګانې په غټو غټو پلازو بدلې کړې شوې دي.